الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو د نبی علیہ الصلاۃ والسلام د سیرت په سلسله کې د غزواتو بیان او بحث شروع مخکې دا خبره ذکر شوې وه چې په غزوه احد کې مشرکانو ته سخت شکست ملاو شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو په هغوی پسې تعاقب هم وکړو لاړل ورپسې ابو سفیان اعلان وکړو چې آینده کال به د بدر په میدان کې بیا مقابله کوو خو هغې دپاره هغوی اقدام ونه کړی شو خلک یې راغونډ کړو خو چې د مسلمانانو د حالاتو نه خبر شو الله پاک یې په زړه کې رعب واچو او وی دا د قحط سال دی قحط سالی دا لہذا په دې موقع کې جنگ مناسب نه دی نو واپس وتښتېدل ورپسې کال باندې چې دغه کې قوي روایت دا دی چې دا 5م کال د هجرتو ابو سفیان د مکې مکرمې خلق هم را تیز کړه او را جمع کړه او د خواوشا قبایل هغه هم د ځان سره ملګري کړل او د 10,000 بهادرو تکړو خلکو یو زبردست جرار لخکر دای تیار کو
او هغه خلکو ته ووایي چې دې مقصد باندې ځو چې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام مکمل طور ختم. نو لا 10,000 تعداد ډېر شی او د وخت په مناسبت سره هر قسم اسلحه او د جنگ سامان ور سره موجودو. دیخوا نبی علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده چې کفار په ډېر زور و شور سره په مدینه منوره باندې حمله کول غواړي. نو صحابه کرام راجمع کړه او مشوره ور سره وکړه. مشورې خو هر چا چې ورکړي ټولو ښې مشورې ورکړي، ځکه هر صحابي هغه د دین نه ځان قربانو. نبی علیہ الصلاة والسلام سره بیعت په دې خبره کړی و چې مونږ به همیشه ستا ملګرتیا کوو، ستا ملګرتیا کې به جهاد او جنگ کوو، خپل ځان به قربانو. او کړي وو د دغې نه مخکې نمونې تېرې شوې وې. د مهاجرینو زندګۍ ته وګورئ، بیا چې کله مدینې منورې ته لاړل نو د انصارو قربانۍ ته وګورئ. خپل کورونه، خپل جیدادونه، خپل مالونه دا د مهاجرینو سره نیم کړه. نو دا لویه قرباني و. د دغه نه د جنګونو د دې نه پس بیا د جنګونو سلسله شروع شوه. غزوه بدر شوی و، غزوه احد شوی و. دغه ورپسې بل جنګ چې هغه د بدر په نوم باندې و خو ونه شو، هغې کې مسلمانانو خپل قوت او خپل طاقت او خپل جذبات ښکاره کړي وو. خو نبی علیہ السلام قانون او طریقه دا وه چې په هره خبره کې به د صحابه کرامو سره مشوره کوله. نو صحابه کرامو سره مشوره وکړه چې څه چلو کو. کفار خو په ډېر زور شور سره را روان دي، موږ سره خو د الله امداد دی، دې کې شک نشته. خو بیا هم ستاسو د وجې نه خبره کومه. نو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابو کې جلیل القدر صحابی دی او د ډېر لوی عمر خاوند دی. 2.5 کاله عمر الله ورکړی. بعضې روایتونو کې 3.5 کاله هم راغلي دي، خو خیر 2.5 کاله یقیني دي. نو 2.5 کاله عمر خو ډېر اوږد عمر دی. پخواني خلکو کې به تېر شوي، خو دې امت محمدي کې 2.5 کاله عمر د چا نه وي. 80 کاله ته دې ورسي. زیات عمر عموما چې کم دی نو هغه نه وي. به هر حال هغه یو مشوره ورکړه سلمان فارسی چې زمونږ په وطن کې دا طریقه ده چې کله مونږ وینو چې دشمن په مونږ باندې غالب دی، ډیر دی، او په کلاو میدان کې مونږ د هغې سره مقابله نشو کولی، نو بیا زمونږ طریقه دای چې مونږ د خپل ښار نه گیر چاپیرا یو خندق وکنو، او دومره هغه جوړي چې که څوک تخکته راټوب کي چې بره ترې راختې نشي، او دومره پلني چې هغه د دشمن د ډېرو ځایونو نه ګیرې چاپېره ونیسي.
چې څوک ته ټوپ نشي وهلی. نبی علیہ السلام دا مشوره ډېره زیاته خوښه کړه. وی هلک هم دقسې وایي. لسو کسانو ته یو محدود ځای حواله کړ. یو روایت کې راغلي 40 ذراعه ځای او یو داسې دي چې لس ذراعه ځای دا یو ته حواله کړ چې دا که نه او رسول الله مبارک په خپله باندې هم د خندق په کنستو کې حصه واخیست. خندق یې کنسته. په 6 ورځو کې یا په 20 ورځو کې دا خندق تیار شو. خو زیاته قوي خبره دا ده چې په 6 ورځو کې خندق تیار شو او 15 ورځې خواوشا دا هغې کفار چې راغلي نو محاصره یې کړې وه. دلته خندق تیار شو، دلته د کفارو لښکر راورسېد. د کفارو لښکر خو ډېر زیات و، ډېر لوی تعداد و، 10,000 خلک دا لږ خو نه و. په دې خندق په دوران کې یو ځای کې ګټ راغی. نو هغه ګټ باندې صحابه کرامو خو ډېر محنت وکړو خو نه ماتېدو. راغلل نبی علیه السلام ته ووی چې داسې ګټ راغلی دی په خندق کې اوس هغه نه ماتېږي. هغه وی ښه. رسول الله مبارک په خپله راغی، په خپله تشریف راوړه او پل کې پلاس کې واغس. یو گزار یې وکړ نو د هغه ګټ نه 3 حصه ټوټه جدا شوه او د هغې نه یو شغله پورته شوله، یو رڼا ترې نه پورته شوله. رسول الله مبارک فرمایل چې په دې رڼا کې ماته الله پاک د روم هغه سره محلات وښودل. نبی علیہ السلام ولیدل. نبی علیہ السلام ته الله پردې کلاو کړې، نور چا نه لیدل. ډېرې خبرې داسې وې چې رسول الله مبارک به لیدلې. الله پاک به ورته د وحي په ذریعه باندې معلومات او علم ورکو، خو بل چاته خو به پته نه وه. نو بیا چې دویم ګزار یې وکړه نو د هغې نه هم یو شغله پورته شوه او باقي 3 حصه د ګټه هغه هم ماته شوه. نبی علیہ السلام فرمایل چې په دې رڼا کې په دې شغله کې الله پاک ماته د فارس د ایران هغه سپین محلات وښودل او بیا چې کله 3 ګزار یې وکړ نو باقي ګټ ریزه ریزه شو او هغې نه هم یو شغله پورته شوه. وی په دې کې الله ماته د صنعاء یمن آبادۍ وښودلې او صحابه کرامو ته دا خوشخبری ورکړه، دا پیغام یې ورته ورکړ چې یو وخت به راځي چې دا 3 واره غټ غټ ملکونه چې دا روم او فارس په هغه زمانه کې سپر پاور ګڼلې کېدل او یمن یو عظیم الشان مملکت و. وی دا 3 واړه ملکونه به انشاءالله تاسو فتح کوئ. منافقانو یهودو له موقع په لاس ورله. وی دونه خو یریږي چې د ځان نه غیر چاپېره کنده کیني.
چې څوک راپسې دلته رانه شي او خوبونه یې وي چې موږ به روم فتح کوو او موږ به ایران فتح کوو او موږ به یمن فتح کوو. دا ګډې وړې دي که نه دي؟ نو په رسول الله مبارک او صحابهو پورې به خندل، خنداګانې یې کولې. نبی علیه السلام صحابهو ته وی تاسو پروا مه کوئ د دې خبرو، وایي به د دې انجام عن قریب خراب را روان دی. بل طرف ته دی خو خندق کنسته خندق تیار شو او ابو سفیان سره د خپلو لښکرو راورسېد. په هغې کې یو څو کسانو هغه خندق باندې راواوړېدل او اعلان یې وکړ شته دی څوک زما مقابله کوونکی حل من مبارز. عبد ود یو سړی وغه دا اعلان وکړ. حضرت علی کرم الله وجهه ورته وروت او ته وی د خدای بنده ته کشر یې او زه نه غواړم چې زه تا قتل کم. هغه وی که ته کشر یې او که مشر یې او که زه کشر یم که مشر یم خو زه دا غواړم چې تا قتل کم. نو حضرت علی ورته اول وی چې زه تا ته د اسلام دعوت در کوم، زه تا اسلام ته رابلم، ایمان راوړه، مسلمان شه، جان و مال به دې محفوظ شي، دنیا به دې ښایسته شي، آخرت به دې ښایسته شي. خو هغوی هغه دا خبره ونه منله. وی نه، وی ښه نو څه، وی دا توره به زما او ستا مقابله کوي په منځ، دا به فیصله کوي. نو هغه په حضرت علی باندې یو گزار وکړو، هغه په ډال باندې منی که خو سره د هغې د حضرت علی په دې تندي باندې لږ زخم راغی. خو چې کله د حضرت علی نمبر شو او هغه پې یو ګزار وکړو نو په دې منځ یې دوه ټوټې کړه. هغه درې پنځه کسان چې هغوی کوم یا درې کسانو را پورې وتي وو، درې واړه سه پنځه واړه مردار شو او هغوی کافرانو په صحابه کرامو باندې د غشو بارانونه ورول، مسلسل غشي ویشتل. ځکه نږدې خو راتلی نه شو، لاس په لاس خو د تورې یا د نیزې جنگ کېدی نه شو، نو په غشو باندې به یې ویشتل کول. ابو سفیان ولګېد، یو دوه درې کسانې بنو قریظه ورته ولېږل. دوه قبیلې وي د یهودو دغلته، یو بنو نذیر یو بنو قریظه. دا بنو قریظه د نبی علیه الصلاة والسلام سره معاهده کړې وه که په تاسو چا حمله وکړه موږ به د هغې ملګرتیا نه کوو، ستاسو ملګرتیا به کوو. که په موږ چا حمله وکړه نو تاسو به زموږ ملګرتیا کوئ. د هغې دا بنو نذیر یو مشر سردار هغه لاړ د بنو قریظه قلعه ته. حیی د هغه نوم و، هغه سردار هغه ځان پسې دروازه بنده کړه. چې دروازه یې بنده کړه ده ورته وایي چې هلکه زه راغلی یم، ته ما سره خو میلاو شه، ما تا دپاره د همیشه همیشه دپاره خیر راوړی دی. هغه وی نه، ما د نبی علیه الصلاة والسلام سره معاهده کړې ده. آخر دی خو چالاک و، دې ته اماده کړه چې هغه معاهده یې ماته کړه او د مشرکینو ملګرتیا یې شروع کړه. د هغې ملګرتیا یې نبی علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده، ډېر خفه شو چې دا په کور کې دننه راته
خار مدینه کې دننه راته چې کومه دی نو دشمن پیدا شي نو خفګان او پریشانی ورسره ډېر صحابه کرام ډېر غمجن شو نبی علیہ السلام وی زه خفه کېږئ ما الله به امداد کوي سخته یخني وه تیزه هوا لګېده نبی علیہ السلام اعلان وکړو هلکه څوک شته دی چې لاړ شي او د کفارو د لښکر خبر راوړي اوس یو طرف ته صحابه کرامو قربانۍ ته ګوره او دغه حالت داسې و چې په دې کې هېچا حرکت ونه کړو دوه درې پیرې نبي علیه السلام ووي بیا یو صحابي دی د نبي علیه السلام رازدار صحابي دی حذیفه ابن الیمان هغه ته وی حذیفه راپاس اوس یخني ده یخه هوا لګي او تکه توره شپه ده یا رسول الله زه خو ډېر یریږم نبی علیه السلام په سینه لاس راښ کوي مه یریږه او یا د یخنۍ نه رپېدم او چې بار راووتم نو بیا مې یخني نه کېده او یره هر څه مې ختم شو ما ته ووې لم توسر ته به قید نه کړې شي یاد ساته څوک دې نیسي نه یریږه مه بس لور لاړ شه او د هغې حالت راوړه دی وایي چې ورسېدم کېناستم کتل مې توره تیاره ده وی ابو سفیان وی چې هلکه څوک بارهي کس خو درکې ناست نه دی خپل خوا کې چې څوک ناست دي د هغه معلومات وکوي دی وایي ما چې یاره دا خو اوس عجیبه غوندې خبره ده وکړه وی فورا وی زه چې د چا په خوا کې ناستم د هغه لاس مې چې کوم دی کلک ونیو مې چې لکه ته څوک یې دباو مې په واچو ته څوک یې وی که ما نه یو تپوس کړی وی نو ما به ورسه ویلی ما خو به وایي زه پلانی یم وی هغه وی مړه ته ما نه پېژنې زه د پلاني زوی یم که نه فلانی یم که نه ښه بس ټیک ده خپل سړی ځه خپل سړی چېرته و دشمن و کافر و خو ده ورسره چالاکي وکړه وی ابو سفیان ووی چې بهی ډېره سخته یخني ده او مسلسل هوا لګي 15 ورځې وشوې دونه تیزه هوا لګېدله چې د هغوی خیمې والوزولې د هغې د خیمو تنابونه یې وشلول د هغوی کټوۍ چې کوم دی د اور نه ورغړولې وی چې دا موقع عافیت زمونږ په دې کې دی چې موږ واپس لاړ شو د دې سره جنګ نه کېږي او دا خبره یې وکړه او اوښ ته وختو په اوښ سور شو ابو سفیان وی دا سیله یې لګېده دا لمن یې داسې اوچته شوه وی دا خېټه ښکاره شوه ما چې په دې غشي باندې ولمه دا خېټه خو بیا ما ته نبي اسلام خبره یاده چې ته به څه کښېنه بس لاړ به شي حالات به معلوم کړي او بیا به واپس راځي نور څه زیاتي عمل به نه کې وی واپس رالم ما ورته رسول الله سړي خو وتښتېد سړي وتښتېدل په دې دوران کې د نبي علیه السلام نه 4 منځونه د مازدیګر د ماښام د ماسخوتن ماښام ماسخوتن دا منځونه فوت شو او دا بیا د ماسخوتن په وخت کې په سلسله وار ټول منځونه وکړه اول ماسپښین بیا مازدیګر بیا ماښام بیا ماسخوتن خو ختم نه د سبا په ټایم کې دوی کور ته رالل مدینه منورې ته دننه رالل خپل ځای ته رالل ځکه دا خندق چې کنستی شو دا تقریبا 2.5 کیلومیټره بار چې دوی رالل او اسلحې مسلحې کېښودې حضرت جبریل علیه السلام په دې ناوخته ټایم کې راغی وی فرشتو له اسلحه نه دی ایښې او تاسو اسلحه کېښودل
بنو قریظه عهد شکنی کړې ده د هغوی دپاره به ورځو نبی علیه السلام اعلان وکوي څوک بم د مازدیګر مونځ نه کوي د مازدیګر مونځ به هلته کې د بنو قریظه په محله کې کوو نبی علیه الصلاة والسلام وی چې صحابه کرام خو ډېر ستړي ستومانه دي هغوی پروا مه کوئ زه مخکې ځم ما سره خپل لښکر دی زه هغوی ته خپل قوت او طاقت ښیم ځکه چې حضرت جبریل علیه السلام په قچر باندې سور راغلی و بس هغه لاړ هغه خلکو چې هغه ګرد و غبار او هغه دوړې ولیدې چې دا خو څه ډېر لوی لښکر را روان دی او د صحابو لښکر لا وروستو دی چې دا یې ولیدل نو قلابان شو یره پې راغله رعب پې راغی سخت چې کوم دی ګبراهټ پې راغی او صحابه ور ورسېدل هغې سره خبرې اترې وشوې هغې وي چې مونږه به د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه فیصله منو سعد ابن معاذ رضی الله عنه صحابي دی او هغه په دې جنګ کې په یو غشي باندې په دې رګ لګېدلی دی شارک باندې د هغې نه وینه جاري و رسول الله مبارک هغه دپاره خیمه لګولې وه په مسجد نبوي کې او مرهم پټي کېدله نبی علیہ السلام په هغه پسې سړی ولېږي هلکه ویې راشه هغه په خر باندې سور راوست چې هغه راغې دې خلکو ته یې قومو الی سیدکم پاسئ دې خپل مشر ته ودرېږئ اعزاز یې وکړئ یو مسله ته دا معلومه شوه چې مشر راشي مجلس ته نو ته ورته ودرېږه ا دې نه غواړي ابه نه غواړي ستا نه چې ته ما ته ودرېږه خو ته کشر یې نو تاله پکار دی چې ته ودرېږې ته د هغه اعزاز وکړې الحمدلله پښتنو کې دا طریقه شته سعد ابن معاذ ویلي دعا یې کړې وه خدایه ما له هغه پورې مرګ مه راولي چې څو پورې ما د بنو قریظو انجام په خپلو سترګو لیدلی نه هغې نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناست وی یا رسول الله څه خبره ده وی داسې خبره ده وی دی دا خبره ده چې څومره جنګجو کسان دي د قتل کړی شي عهد شکني کړي او ماشومان او جنکۍ زنانه دا دي غلامان کړی شي نور د چې کوم دی جلا وطن کړی شي دقه فیصله یې وکړه هغې خو فیصله منلې وه د مخکې نه چې موږ د ده په فیصله باندې به عمل کوو او د هغې نه بعد د هغه وینه جاري شوه وینه ترېنه لاړه او شهید شو سعد ابن معاذ رضی الله خو بنو قریظو ته خپل انجام میلاو شو دا واقعات هم دغې مقصد دپاره مونږ ذکر کوو چې زمونږ صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام څومره قربانۍ د دې دین دپاره ورکړي څومره سختۍ تېرې کړي دي زخمیان شوي دي شهیدان شوي دي وطنونه یې پرېښودلي دي کورونه یې پرېښودلي دي خو د دین نه دي اوړېدلي خیال کوئ د فتنو زمانه ده د مادیاتو دور دی خطرناک وخت دی خلق دین ته قسم قسم رکاوټونه پیدا کوي دیندارو خلکو ته قسم قسم پریشانیانې جوړوي خو د خپل ایمان نه دې کې تزلزل رانولی په دې خپل ایمان باندې ودرېږئ اعمال زمونږ د ټولو کمزور دي خو دا ایمان محکم کول غواړي ایمان مضبوطول غواړي دا په اعمالو باندې کېږي او هسې نه چې د مال او د دولت او د لالچ
په بنیاد باندې زمونږ نه ایمان برباد نشي. دا لوی دولت ته ګوره یاد وساته، لوی دولت ته ایمان. که یو دومره ګناهګار انسان چې ټول عمر په جهنم کې تیر کې خو آخر به د ایمان په برکت جنت ته راځي. دا دومره عظیم دولت دی. نو د دې سره سره اعمال هم کوئ، نفلونه کوئ، ذکرونه کوئ، تلاوتونه کوئ، هر وخت دا تسبیح د ځان سره ساتئ او د الله ذکر پې کوئ. انشاءالله چې دا عمل زمونږ جاری نو انشاءالله چې الله به مونږه نه رسوا کوي بلکې الله به زمونږ تعاون کوي. انشاءالله په 4 تاریخ باندې د زیارت په ورځ، نن 26 تاریخ دی، منځ کې 3 ورځې، 4 تاریخ باندې د زیارت په ورځ د مازدیګر نه واله د ماسخوتن د مانځه پورې دا ماهانه روحاني اجتماع وایي که خیري. نو مازدیګر مانځه کې به هم اعمال کیږي، مانځه نه بعد، او بیا د ماښام نه بعد به بیان وي. زما یو خوږ ملګری مولانا سمیع الرحمن صاحب چې هغه بهترین عالم هم دی او بهترین تبلیغی هم دی، بار ملکونو کې هم سفرې کړي، هغه به انشاءالله د ماښام نه بعد بیان کوي. ما ورته بیان له به راځي، هغه ما ته وایي زه به دلته څه بیان کوم، ما دا کوم بیان چې مرکز کې کې خو هغه به کوې که نه، مطالبه هم پکې وکړه، موږ یې څه کوو که څوک دې پکې تیار که دا به لا بیا له مزه وي. نو انشاءالله هغوی به تشریف راوړي او بیا ماسخوتن زمونږ خپل اعمال چې کوم وي، مراقبه، ذکر بالجهر وغیره، دا به هم که خیري پکې کوو. دغه ترتیب دی د زیارت په ورځ د مازدیګر نه د ماسخوتنه پورې. الله دې موږ ته عمل نصیب کړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب.